اوړه ځکه نه کمیږي چې تر کومه پورې موږ ته د پنجاب نه غنم کولو شوي ني نو دا بحران بدلتی او بس ورو درې کسان نن بیان درې پیواله درې کساب او درې سبزی والا به دا کسان اوچت کی هلته تاڼې لوړ کی تاڼې والا پکې خپلې دغه وکړي او بیا چې کم دی وروره هلته جرمانې ولګي او په د حکومت چې کم دی خزانې ډکېږي زما چې کم دی نن به تباه او برباد شو. پنجاب خلک دا وړو کوم وړو چې دلته په 2800 یا 3000 روپے کې خرڅوم پنجاب خلک دا وړو 1820 روپے کې کوي. دا ایک ملک دو قانون دا ظلم دی. نو دا خو دا حکمرانان چې کوم دي دا په جبه ګونګیان دي په سترګو ړانده دي او په غوږونو کاڼه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ام عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل. ګرانو کتونکو د خیبر پختونخوا صوبه یو ځپلې شوې او متاثره صوبه ده. د دهشتګردۍ حالت سره وګورو او که د ګرانۍ حالاتو ته وګورو. دریم ځل حکومت دی د پی ټی آی د ګورنمنټ خو ګراني بیا هم ختمه نه شوه. همدې حوالې سره موږ اشرف روډ او د وړو مارکیټ ته راغلی یو. د دې چې کم صدران دي نن بیان سیچویشن صدران چې کم دي او د تاجران او مزدور طبقه چې کم مزدورکار دي هغوی سره به موږ تفصیلي خبرې کوو چې اوس ګراني ده او که ارزاني ده اوړه اخیستی شي او که نه د کور کرایانې او بیلونه دا دي ادا کولی شي بچي پرورش هغه دي کولی شي او که نه د ټولو سوالاتو جوابات د تاجرانو نه او د مزدورانو نه یو تفصیلي ریپورټ موږ جوړو د تاسو سره په اپنا ډیجیټل باندې شیر کوو. اوړه شپږ اته میاشتې وشي بند کړي دي د پنجاب نه مکمل طور دلته غنم هم بند دي اوړه هم بند دي هېڅ هم نه راپرېږدي. مونږ که چېرته ګاډۍ نیم پرې راتېرو نو په هغې باندې 3 لکه 4 لکه روپۍ مونږ نه رشوت علي هلیا راپرېږدي. دلته کې تر اوسه پورې هېڅ هم نو اوس زما خیال یو واته ورځې وشوي دې زمونږ کې پي کې حکومت غنم ورکړي دي نو اوس په 220 روپۍ تیل هغه سرکاري اوړه دلته ځي په ځي کم ځي نه یې مقرر کړي هلته خرڅېږي. خو بیا هم اوړه ځکه نه کمیږي چې تر کومه پورې مونږ ته د پنجاب نه غنم کولو شوي ني نو دا بحران بدلتی. ولې چې د غنمو پیداوار ټول په پنجاب کې دی دلته نشته. دلته خو 14% غنم هم نه پیدا کېږي. هغه زمینداران په خپل کور کې دي خرڅوي یې نه نو غنم به کم ځای نه راشي. رمبیل جی صاحب دا راته ووایه چې وجه څه ده پنجاب اوړه ولې بند کړي دي؟ بند کړي دا دي چې په هغې سیلاب راغو بس هغه سیلاب په وجه یې جوړېدل تمکات راځي او هغوی په یو ګاډي باندې 5 3 لاک روپۍ رشوتونه دي نو ولې به یې نه بندوي؟ رمبیل جی صاحب اوس خو روژه هم رانږدې ده مزدور طبقه شوه غریب خلک شو نو بیا به هغوی څه کوي اوړو دپاره؟ دا اوس دي دا زمونږ کې پي کې حکومت لګیا ده اوړه ورکړه که نه 2220 روپۍ والا سرکاري اوړه دي نو هغه ځای په ځای ولا ځینې مقرر کړي دي. خدای دې وکړي چې دا اوړه دې ټولو خلکو ته ورسي او انشاءالله لګیا دی تقسیمیږي. د هغې په وجه باندې لکه 3 ورځې مخکې چې کم ریټ د اوړو 3000 روپۍ هغه اوس تقریبا 27-2800 ته را رسېدلی دی. نو تیر کال خو مونږ کتلی دي چې هغه اوړه به ارزان میلاوېده د خلکو به په یو ورځ شورټ شوی نو هغه اوړه څه د استعمال دي لکه خلک یې ترې روټۍ خوړې شي او که نه دا اوس تاسو ته پکار دي میډیا والی چې تاسو یې معلومات وکړئ چې د اوړه سره دي که نه سپیشل لکه د پنجاب یې ورکوي سپیشل خو نه دي عادي سره هغه سره غنم دي هغه یې لګیا دي شکري د هغې روټۍ هم سره راځي. علي زما نوم محمد اختر اقبال دی د انجمن پښتونخوا نننۍ اسوسییشن زه له پېښور ترجمان یم او د سابقه صوبایي صدر او ضلعي صدر حاجي محمد اقبال مرحوم فرزند یم. جی دا راته ووایه چې اختر صاحب ستاسو والد صاحب مرحوم چې کم ټیم دور د هغوی حکومت و هغې کې هغوی صدارت کولو نو هغوی خو به کې جولونه خوړلي دي تاڼو کې به پراتو په حوالاتو کې به پراتو د دې غریبو عوامو دپاره به هغوی جنګ جګړې کولې چې اوړه ارزان کوي. نن بیانو سره به هم د هغه جنګ و باقاعده به ګرځېدو چې وزن به یې چک کولو نو ستاسو اوس د هغوی په لار روانې څه کردار ستاسو شته دی کې؟ یاره جي زه خو به دا ووایم چې هغه وخت کې چې کوم صوبایي ګورنمنټ و یا زموږ ضلعي انتظامیه وه نو هغه هم سنجیده وه هغه هم د عوامو په درد باندې دردېده نو هغه کمې خبرې چې به زموږ والد صاحب هغې ته کولې نو په هغې باندې به خبره به ومنله او هغه مسله به حل شوه. نن چې کوم زموږ ضلعي انتظامیه ده یا صوبایي حکومت دی نو هغسې سنجیدګي دې کې نشته. لکه زه به ته دا ووایم چې ما سره ریټ شو په 7200 باندې د فین بورۍ و 80 کیلو او 150 ګرام ما سره د پخې روټۍ وزن ما سره شو. نن زه په 14,000 روپۍ باندې بورې د فاین اخلم 80 کېجي نو بیا څنګه زه هغه وزن ورکړم؟
په 16 اکتوبر باندې مونږ تیر ځل مونږ اعلان کړو د هړتال په 15 اکتوبر چې کوم دی مونږ سره رابطه وشو چې تاسو راشئ مونږ سره ټیبل ټاک وکړئ تاسو هړتال مه کوئ د ار سی په ترو باندې مونږ کېناستو مونږ دا خبرې وکړې چې یاره مونږ سره دا ومنله چې تاسو 80 ګرام په ښه روټۍ چې کوم دی دا تاسو عوامو له ورکوئ او شټر ډاون مه کوئ تاسو دوکانونه مه بندوئ نن چې کوم دی هغه خبره ما سره نه منل کېږي 100 ګرام وزن کې هم زمانه نه به اوچتېږي 110 ګرام وزن کې هم زمانه نه به اوچتېږي بل د ټول نه غټه خبره دا ده چې څنګه ټریفیک والا ته یو ټاسک حواله شوې ده چې نن به دونه پرچې کې دغه شانتي اې سي ګانو ته فوډ چې کوم انسپکټران دي دې ته دا ټاسک حواله شوې ده چې تاسو به ډیلی بیس باندې چې کوم دی تاسو به دونه کسان اوچتوئ د هغې نه به جرمانې اخلئ په هر بازار باندې اې سي فوډ انسپکټر دا ګرځي او نه تپوس کوي نه سجل کوي نه دا وایي چې څونه وزن دی څونه روټۍ ده په څو روټۍ خرڅئ بس کس اوچتئ او بس وروره 3 کسان نن بیان 3 پیواله 3 کساب او 3 سبزی والا به دا کسان اوچت کی الته تانې لوړ کی تانې والا پکې خپل دغه وکي او بیا چې کم دی وروره الته جرماني ولګي او په د حکومت چې کم دی خزانه ډکیږي زما چې کم دی نن به تباہ او برباد شو زه د وزیر اعلی نه د تپوس کوم چې تا د شاباش شریف سره ملاقات وکړو او د عمران خان خبر دی وکړه چلو دا خبره کوه خو تا د خپل صوبې د لپاره څه تپوس وکړو تا ورته دا ویل چې په پنجاب د پابندي ولې لګېدله په کې پی کې حکومت دغه د وړو دا سوال تا وکړو دا مطالبه تا وکړه چې ماته مهرباني وکړه چې دا ماته د پنجاب اوپن کا چې دا زما وړ دلته راځي یاره دا پښتونخوا چې کم دا د پاکستاني سنه ده د عوام چې کم د پاکستاني عوام نه دي او چې کوم مونږ ار سی لزو د ریټ تپو د پاره زو چې موږ ته د ریټ ملو شي نو وی ډي سي نه مني ډي سي سره کېنه چې ډي سي سره کېنو و چیف سیکرټري نه مني چې دا غي تاسو کو چې چیف سیکرټري وری نه مني وی وزیر اعلی نه مني هغه چې د شل روپونه روټي نه ګرانوي نو تر کومه پورې د شل روپونه روټي نه ګرانيږي ولې مخکې په روپي روټي نه خرڅي دا اوس په شل ولې خرڅيږي او وزیر اعلی صاحب ته ما چې ته سیاست کې نو زما په روټي باندې سیاست کې زما د روټي د رانی ولې لپاغي باندې وچ د عوامو ته تکلیف ته نو چې عوامو ته تکلیف ته نو زه د اسمان نه پریوته ما ولې زه عوام نه ما زما بچی نشته زما بچی خو مستقبل تباہ برباد شو دکان نه بند شو زما چې کم دی د وړو د ډیلر چې کم دی زمانه نه چې کم دی 8 لک او 9 لک او 10 لک روپے قرضدار شو نو هغه چرته نه پیسې وروړي په دې 10,000 روپے پورې زه واخلم او بیا مې 150 ګرام زه په خر روټي ورکوم نو زه تاوان کېږم نو زما خو بچی شتاغي مرز ماران خو نه چې خوري وخوري نو هغه لمم زه سور کوم زه اتوماتیکلی د ډیلر قرضدار شوم نو زه دا غي ته درخواست کوم بلکې زه د پیښور د کې پی کې د پښتونخوا د عوامو ته دا ویم چې کم د پی ټی آی ورکران دي چې تاسو خپل وزیر اعلی نه تاسو کوي چې په کې پی کې باندې پنجاب د وړو د پابندي ولې لګېدلې ده اوس پر تاسو موږ د پارسوکل د عمران خان د پارشټګل کوي بالکل ودی کی هغه موږ انکاری نه یو د بالکل عمران خان آزاد کی خو د عوامو له تاسو جواب ورکې وزیر اعلی صاحب ته په یو ویډیو باندې هسپتال ته ځان رسې سړی له ځان رسې او زما 15 خاندان چې 15 در خاندان چې کم دلته د لوګینه مري د زمانه بیان چې کم دي اغیر د رستورانت دکانونه بنديږي نو دی به څوک تاسو کوي نو زما د پاکستان وزیر اعظم نم د اپیل له مهرباني وکړي درخواست درته کو سوال درته کو چې را پنجاب چې کم د آزاد کوي چې دلته وړ راشي پابندي لګولې ده د 125 بورو ټرک مخکې راتلو په 100 روپے په قریب باندې اوس په 220 او په 250 باندې راځي د بقایو بره پیسې چې کم دي د الته بتا غستل کیږي دا ته چې دلته په مارکیټ کې ګوره چې وړ پراته دي نو دا ګرانم په دې وجه چې په غي باندې بتا غستل کیږي او دلته راځي نور مکمل پابندي ده د پاکستان پاین کې چې کم دي د خوراک سکاک په شیز باندې پابندي نشته ځله بندي او په دې کې نه لګي صوبه بندي او په دې کې نه لګي نو بیا ولې په دې وړو باندې پابندي لګیدلې ده وجه څه ده اړه دا انسانان نه دي دا پاکستان صحیح سنه ده هو دی و چې دا پاکستاني سنه ده موږ به تسلیم کوو پنجاب خلک دا وړو کوم وړو چې دلته په 2800 یا 3000 روپے کې خرڅوم پنجاب خلک دا وړو 1820 روپے کې خوري دا ایک ملک دو قانون دا ظلم دی پنجاب چې دی بیسک ویټ پروډیوسینګ پروینس دی او اوس نه زه بدانم چې 75 سال نه کله نه چې دلته د انګریز حکومت هغه وخت نه بر صغیر پاک هند یو نو پنجاب غنم آل اجناس خوردنی کوم چې زما د میجر ګراسي ده دا التنه پیدا کیږي لوبیا کورخه دال ورجه چولی هر شی کوم چې مین ګراسي ده زمو نو د التنه پیدا کیږي او دلته راځي ورجه یو نهري علاقه دلته او زما کا ډیره ده زما کې پی کې ویټ نشته زما کې پی کې میجر کراپ چې دی یو غنی ده بل سبزی ده او دریم ټوبیکو ده دین علاوه دلته نور څه نه کیږي او دا زیات غریزه علاقه ده نو پنجاب نه دا شی راځي نو پنجاب حکومت والله عالم دا زمونږ ذهن نه یو خبره بالاتر ده چې کله مسلم لیگ نون حکومت راځي
KPK باندې وړو باندېږي منمه چې دلته حکومت د تحریک انصاف دی لیکن عوام د تحریک انصاف نه دي د پورا پاکستان دي عوام د پورا پاکستان دي او د منم تحریک انصاف سره هم تعلق ساتي NP سره هم ساتي مسلم لیگ سره هم ساتي و پیر پګاړه والا پارټي به مي او مولیان به مي لیکن دا دی چې ظلم چې دی هغه په KPK کېږي چې کوم وړو چې موږ ته په صحیح لاره راشي نو په هغې باندې صرف کرایي راځي کومه تیله چې هلته په 1820 روپۍ ده او دا چې ریګولر طریقې چې دلته چې رالاله نو دا وړو نهایت دلته په 1900 روپۍ کې وي نو که دا غریب دغه شان دیاړي مزدوري کوي یو ورځ د هغه دیاړي وي په بل ورځ باندې ني نو بیا به هغه غریب څه کوي غریب به بس مري به KPK غریب دا تباه دی مین ریزن دا دی چې پنجاب حکومت وړو نه پرېږدي دی خوا سند ته دا وړو تللی شي د هغې ځای بلوچستان ته تللی شي واحد KPK دی چې نه راځي او پنجاب نه چې کوم وړو دلته راځي نو غیر روایتي طریقې باندې راځي نورو ثبوت اسانه ده خو خیبر پختونخوا ته ګرانه ده ولې ټارګټ کیږي بس دلته د هغوی هغه حکومت دی کوم چې د هغوی سره نه لګي او زه اخر کې دا وایم چې زه شهباز شریف چې دی دا خالي د پنجاب وزیر اعظم نه دی د پورا پاکستان وزیر اعظم دی یو ریکویسټ کوم همبل ریکویسټ کوم چې د KPK عوام باندې رحم وکړي مریم بی بی تم او شهباز شریف تم چې همبل ریکویسټ دی چې دا لار آزاده کړي چې د خلکو ته هم سہولت ملو شي څنګه چې د پنجاب عوام ارزان وړو کړي د KPK عوام ارزان وړو زما نوم محمد رحیم صافي دی او زه د پښتونخوا انجمن نانبیان اسوسییشن د پېښور ضلع چیرمین یم چیرمین صاحب دا راته موجوده حالاتو کې اوړو خو ارزه کې خرسيږي لګیا دي ریټونه څه خدي کنه ریټونه چې کوم دی نو دا زمونږ خو د ډېره غټه بدقسمتي دا ده چې مونږ ته پرایویټ اوپن مارکیټ پرېښی دی وایي الی به اوپن او خرڅوی به په کنټرول نو دا د ظلم یو انتها ده چې زه وړه واخلم په بلیک باندې د اوپن مارکیټ نه هم زه پابند کړی یم د 3 بټه 6 لاندې نو دا ډېر سخت زیاتی دی نن بیانو څه صورتحال دی د نانبیانو دا صورتحال دی چې هر یو نانبی د ډیلر قرضدار دی د حکومت د غلطي پالیسۍ په وجه باندې چې دی له څه داسې دغه نه دی ورکړی پخوا به د دې نانبیانو دپاره سپیشل وړه مقرر وو د هغې خپل کارډ به په هغې باندې به یې وړه راوړل نو حکومت پې باندې 3 بټه 6 لاګو کړې وه د دوی به 3 وانه ټیمه چکن کولو چې هغوی ته یو مراد الریډي میلاو و د وړو په مد کې هغه شی اوس نشته دی چې هغه شی نشته دی نو نانبیان خواران ټول قرضدار دي اوس دوی وزن څومره ورکوي نن بیان اوس دې وخت کې خو دا مسله زمونږ دا ده چې مونږ DC صاحب له ځو او هغه ته وایو چې مونږ سره ناب تول وکړه او چې څه زمونږ حق کېږي هغه مونږ له ریټ راکړه دوی وایي صبر وکړئ تاسو ګزاره کوئ نو په هغه ګزاره کې روټۍ داسې حد ته ورسېده چې عوام چې روټۍ ته ګوري نو خندا وله ورځي ځکه چې د پېښور د روټۍ خو یو معیار نو دې وخت کې ریټ نشته دی مونږ د ریټ مطالبه کوو چې مونږ له ریټ راکوي او دوی ریټ نه راکوي ټایم پاس کوي وجه مړی دي کنه پنجاب نه وړه راځي پنجاب پابندي لګولې ده دا هم ډېر غټ ظلم دی چې په یو صوبه باندې پابندي خو بله غاړې ته د صوبې حکومت چې کوم دی نو هغه په دې کې اوسه پورې یو ملت سنجیده کوشش نه دی کړی چې دا د دې لپاره خو څه غم پکار دی چې خامخا هغوی پابندي لګولې ده نو دوی سره خو حکومت دی په 18 ترمیم کې دوی سره د خوراک څښاک د سامان دپاره دوی د بار نه ماغشتی شي دوی سره مکمل اختیار دی خو دوی وایي چې پرېږده چې دلته تنګسۍ او خلکو ته تکلیف وي چې خلک بیا مسلم لیګ پسې کنځل کوي نو چیرمین صاحب ستاسو پکې څه هلې ځلې دي منډې ترډې کوئ لګیا یې که نه مونږ خو دلته هغه ورځې جلوس هم وویستو د دې ځای نه د اشنغرۍ پورې لاړو چغې مو والې خپلې مطالبې پریس کلب ته لاړو پریس کانفرنس هم وکړو درخواستونه هم ورکړو DC صاحب له بار بار کېناستو تقریبا په دې 2 میاشتو کې به مونږ 10 ځلې رابطه د حکومت چارواکو سره کړي چې یاره مونږ تاوان کې یو هغوی هم دا وایي ورېږه 3 ورځې پس به اټک کولو شي هغه دروغ وایي هغوی چیرمین صاحب وجه څه ده وجه دا ده چې د پاکستان کې حکومتونو په روټۍ باندې سیاست شروع کړی دی هلته پنجاب کې مریم نواز چې کوم د هغه وړو ورکي نن بیان وله او هغوی ته وایي چې روټۍ به په 14 روپۍ ورکوئ دلته دوی وایي چې دا روټۍ چې کومه ده تاسو د 20 نه به ګرانه نه خرڅوئ ځکه چې پنجاب کې په 14 ده نو یو خو په پنجاب کې چپاتی دی هغه چپاتی چې دی هغه ډېر باریک وي ډېر ورکوټی کم وزني هغه هغوی له واره کوي بل هغوی وله وړه ورکوي نو زه د پاکستان ګورنمنټ نه د وزیر اعظم نه د پنجاب وزیر اعلی نه زموږ د دې صوبې د وزیر اعلی نه دا اپیل کومه چې خدای قرآن ته وګورئ چې په روټۍ باندې سیاست مه کوئ او که سیاست کوئ او عوامو له سره ریلیف ورکوئ خو ورکوئ وړو والا ارزانه چې دي نن بیان د عوامو له ارزانه روټۍ ورکړي نو دوی په روټۍ باندې سیاست کوي او بوج یې په هغه غریب نانبی باندې راځي هغه لګیا دی قرضداره کېږي زور یې عوامو ته دی
بالکل عوامو ته هم زور شته دی ځکه چې نانبۍ ته روټۍ چې دی وړه ورته ګران میلاویږي نو خو هغه وزن کې روټۍ نشي ورکولی یا به روټۍ کموي چې کموي همغه عوامو ته بوج لاړو نو د عوامو په مسلې حل کولو کې د سره دوی سنجیده نه دي روجه خو هم رانږدې ده نو بیا به دا مظلوم طبقه به څه کوي دا غریب عوام به بیا څه کوي روټۍ چې داسې ګرانه ده اوړه نه راځي د پنجاب نه څه به کوي چرمین صاحب بس د دې عوامو دی الله مل شي بس الله پاک په فضل وکړه بیا خبره غني کده حکمرانانو په تمه باندې کینونو غریب غرق دی نن ورځ کې ته وګوره چې په 2900 روپۍ باندې 20 کیجی تیل ده نو یو غریب سړی دیاړیدار سړی چې هغه 1200 روپۍ دیاړي علي چې ولګيږي اله نو هغه به کور ته وړه پسې شي باندې یوسي نو دا خو دا حکمرانان چې کوم دي دا په جبه ګونګیان دي په سترګو وړاندې دي او په غوږونو کاڼه دي ګرانو کتونکو تاسو د صدرانو خبرې خو واورېدې ټول فریاد یې کولو وی چې خودکشي ته یې جوړ کړي یو یا به شوکه او ډاکه کو د وخت حکومت د خیبر پښتونخوا نه ډېر زیات خفګاني اظهار وکړو او ویلې چې دی حکومت موږ دپاره هېڅ سم نه دي کړی اوړه ګران دي چینی ګران دي هر څه ګران دي دی که سیاست کوي نو دی پچې او پروټې باندې کوي په وړو باندې سیاست کوي او د وخت حکومت د خیبر پښتونخوا سهیل افریدي نه مطالبه کړې ده چې دی که احتجاج کوي که دی هړتال کوي پکار دا ده چې دی وزیر اعظم جناب شهباز شریف صاحب سره د دې باره کې خبرو کې چې پنجاب نه اوړو په خیبر پښتونخوا ولې بند کړي دي الله دې وکړي چې مخکې موږ ته زموږ په صوبه کې خیر ملو شي خوشحالي ملو شي ارزاني راشي ګرانو کتونکو داونه ننې رپورټ را روان پروګرام پورې اجازت غواړم د خپل ځان ډیر خیال ساتئ موږ په خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ د الله پامان